بسم الله الرحمن الرحیم. اول خو زه ستاسو د کورم سوشل میډیا یونین ملګرو ډیره شکریا ادا کوم چې هغې دا اوسنۍ کومه وبا راغلې ده هغې کې او په اویرنس کې او د عوامو د خبردارۍ دپاره ډیر اهم کردار ادا کوي او دا واحد ذریعه ده چې په دې ذریعه سره مونږ عوام خبرولی شو او عوام د دې وبا نه بچ کولی شو. سو پورې چې ستاسو د سوال تعلق دی نو هغې کې به زه تاسو سره لږه په ډیټیل باندې خبره وکړم. تاسو ته به پته وي چې کورونا بیماری چې کوم ده موږ چې ورته کووډ 19 وایو اوسه پورې د دنیا په 182 ملکونو کې خوره شوې ده او دې ته موږ پینډیمک وایو او بیا دا زموږ په ملک کې هم راغلې ده او خوره شوې ده او نننی چې کوم معلومات دي او کوم اپډیټس دي زموږ د خپل ملک پاکستان نو پاغي کې اوسه پورې کنفرم پازیټیو کیسونه چې دي هغه 799 ته رسیدلی. په دې کې چې کم ډیث شوي دي یعنی کم کسان مړه شوي دي هغه 15 دي. په صوبې سن کې زموږ سره 352 کیسونه دي کنفرم. په خیبر پختونخوا کې 31 دي. په ګلګت بلتستان کې 71 دي. بلوچستان کې 104 دي. پنجاب کې 225 دي. اسلام آباد کې 15 دي. آزاد جموں کشمیر کې یو کیس دی. د مرکزی حکومت او د صوبائی حکومت د هدایاتو مطابق اوسه پورې کورمه کې چې ضلعي انتظامیه محکمه صحت کم اقدامات اخیستي دي د دې بیمارۍ نه د بچاو او د روکتام دپاره زه به هغې باندې تاسو سره خبره وکړم. تاسو ته پته وي زمونږ په ډسټرکټ لیول باندې یو کمیټي جوړه ده ډسټرکټ سرویلنس کمیټي ورته وایي د هغې چیرمین دی ډپټي کمشنر صاحب. په هغې کې د بریګیډ 73 بریګیډ زمونږ د اف سی زمونږ ډي پی او صاحب او سونه لاین ډپارټمنټ دي ورسره هیلث او باقي چې سونه ډپارټمنټ دي د دې چې سونه مشران هیډز دي هغه د دې کمیټې ممبران دي او د دې کار دا دی چې دوی به خپلو کې کلوز کوارډینیشن ساتي او څه مسله وي نو دوی به د یو ټیم غوندې ریسپانس کوي ځکه چې دا یو داسې بیماری ده چې دې ته ریسپانس کول د حکومت یوازې نه ده د حکومت هم او د عوامو هم او ستاسو غوندې د سوشل میډیا د میډیا ملګري چې څونه علما کرام دي مشران دي د ټولو دې کې کردار دی. هغې نه وروسته مونږ په ډسټرکټ لیول باندې په 3 سب ډیویژن دي. په هر یو سب ډیویژن کې مونږ ریپډ ریسپانس ټیم جوړ کړی. په هغې کې میډیکل سپیشلیسټ ای ان ټي سپیشلیسټ لیبارټري ټیکنیشن د ډبلیو ایچ او نماینده دی. د دې ټیمونو کار دا دی چې په سب ډیویژن لیول باندې چېرته خدای مکړه سسپیکټډ کیس راځي هغې ته مونږ ریسپانس کوو او ایکشن الو سیمپل کلیکشن کوو هغه لیبارټري ته لیږو. هغې نه لاندې بیا مونږ د یونین کونسل په سطح باندې د هیلث فیسیلیټي په سطح باندې ریسپانس ټیمونه جوړ کړي دي هغې ته مونږ یو سی ریپډ ریسپانس ټیم وایو. هغه په خپل یو سی کې کار کوي. دې سره زموږ سره چې کوم پارټنر ارګنایزیشن دي ډبلیو ایچ او والا ملګري دي کامنټ والا ملګري دي دا زموږ سره په ټولو ټیمونو کې شامل دي او موږ د هغې مطابق کار کوو. کورونا بیماری د وایرس د وجې نه خورېږي چې هغې ته موږ نوم ایښی دی ناول کورونا وایرس 19. دا وایرس چې د وایرس د یو خاندان سره تعلق ساتي او چونکې دا نوې دریاب شو په چاینا کې ووهان سټي کې په دسمبر کې هلته کې د خلکو ته نمونیا وشوه سینې خراب شوې هغې نه پس په جنوري کې ډبلیو ایچ او دا ویریفای کنفرم کو چې د ناول کورونا وایرس یې ورته نوم کېښودو هغې نه پس دا په ملکونو کې خور شوی دی. په دې سلسله کې تاسو ته به دا هم پته چې د کورونا بیماری علاج نشته. علاج صرف او صرف احتیاطي تدابیر دي. ریسرچ روان دی علاج به تیاریږي خو په دې سټیج باندې د دې بنیادی روکتام دپاره چې کم کار دی هغه زمونږ او ستاسو احتیاطي تدابیر دي او هغه احتیاطي تدابیر زمونږ د هیلث د محکمې د عوامو د علما کرامو د اساتذه کرامو د مشرانو سیاسي قایدینو سوشل ورکرز سیول سوسایټي ټولو په دې کې کردار دی چې مونږ دا بیماری منکو زمونږ ډسټرکټ کورم ته رانشي او خدای مکه راشي نو چې مونږ دا بیا دلته کې د پیلاوېدو نه منع کو. تاسو علم کې به دا ومي چې زمونږ سره په ضلع کورم کې خپل دننه کیس نشته پازیټیو. زمونږ یو 15 کیسه کنفرم دي چې د کورمې سره تعلق دی هغې کې 2 کوټه کې دي او 3 په ډي ای خان کې دي
کورمې ضلع ته کیس راننوته. په دې سلسله کې چې زمونږه کورمې ته کیس رانشي، کورمه انفیکټ نشي، د هغې لپاره مونږه په چپري چیک پوسټ باندې خپل ټیم کې نولی دی، سکرینینګ ډیسک دی. هغه چې څونه خلک راځي او هغې د بار ملکونو نه راځي، د عراق نه، ایران نه، دوبۍ نه، قطر نه یا نور داسې ملکونه چې هلته دا بیماري خوره شوي، د هغې هلته کې مونږ سکرینینګ کوو، رجسټریشن یې کوو، هغه لیست مونږ ته کمیونیکیټ شي. زمونږ دلته کې ډسټرکټ کنټرول روم جوړ کړی دی خپل آفس کې، د هغې نمبر یې مونږ عوامو ته په فیسبوک په لوري او د ویډیو میسج په ذریعه سره خوري کړي دي چې کو ستاسو په چمګاونډ کې څوک داسې وي چې د بهر نه راغلی وي نو مونږ ته اطلاع کوئ چې زمونږ ټیم ځي او هغې ته ریسپانس کوي. هغه ټیم ته د دې ډیټیل راشي، د هغې نه پس ته زمونږ ریپډ ریسپانس ټیم ته مونږ دا حواله کوو. ریپډ ریسپانس ټیم هغه کور ته هغه کس ته ځان رسوي، هغه نه انویسټیګیشن کوي، هغه ته او د هغه کور والا ته احتیاطي تدابیر ښیي او که دا کیس فرض کا سسپیکټډ وي نو د هغه نه مونږ سیمپل کلیکشن کوو د لیبارټرۍ دپاره چې د هغې ریزلټ تقریبا په 48 ګنټې کې مونږ ته راځي چې دا پازیټیو دی که نیګیټیو دی. اوسه پورې چې مونږ کورمې نه څونه سیمپل اخیستي هغه مونږ لیږلي دي، هغه نیګیټیو دي. خو احتیاطي تدابیرو دپاره چې څوک هم شکمن وي مونږ د هغه نه سیمپل الو او هغه لیبارټرۍ ته لیږو او هغې نه پس هغه ریزلټ مونږ عوامو ته ډسپلی کوو. په دې سلسله کې په ضلعي سطح باندې په پاړچینار هسپتال کې های ډیپنډنسي یونټ جوړ دی. هلته کې په 40 بیډونو باندې مشتمل آیسولیشن وارډ هم جوړ دی او هلته کې په لقمان خیل کې کوارنټین وارډ هم جوړ شوی دی. کوارنټین داسې یو ځای وي چې کم سسپیکټډ کیسونه وي هغه مونږ هلته کې 14 ورځو لپاره ساتو، ځکه چې د دې وایرس انکیوبیشن پیریډ 14 ورځې دی. کو 14 ورځو کې چاته علامات ظاهر نشو دې مطلب دا دی چې دا روغ دی او دې سره سره ته مونږه سیمپل عملو. په ساده هسپتال کې مونږه انیشلی 10 بیډ آیسولیشن وارډ جوړ کړی دی، خو دا به مونږه ایکسټینډ کوو. خدای مکه ضرورت پیښیږي نو 40 بیډونو پورې کیپیسټي مونږ سره شته. علیزی هسپتال کې 10 بیډ مونږ جوړ کړی دی، خو کو خدای مکه ضرورت پیښیږي نو هغه مونږه 40 بیډونو ته رسولی شو. دغه شان ضرورت شي نو مونږ په ډوګر کې هم اسټابلیش کوو. د دې لپاره چې کم احتیاطي تدابیرو لپاره کم سامان دی، پی پی ایز ورته وایو، کټس دي، د لیبارټري سامان دی، هغه مونږ ته میلاو شوی دی، مونږ سره ان پلیس دی. چې کم پروتوکول مطابق شیزونه دي هغه مونږ سره شته دی او د هغې مطابق مونږ چلیږو. مونږ ځایونه آیډنټیفای کړي دي لکه ګرلز کالج صده شو، ګرلز کالج علیزی شو، دا مونږ کوارنټین دپاره آیډنټیفای کړي دي د دې لپاره چې کو چېرته ضرورت پیښیږي نو دلته به مونږ هغه خلک جدا کوو چې دا بیماري مونږ سره په دغه ایریا کې خوره نشي. عوامو دپاره سپیشل پیغام به مونږ ستاسو په ذریعه تاسو ډېر اهم کردار ادا کوئ او هغه پیغام دا دی چې د دې بیمارۍ علاج نشته. دا بیماری د خطرناکه خو مونږ او تاسو به یریږو نو. خطرناکه په دې سنس ته چې دا ډېره زر خورېږي او یریږو به ځکه نه چې په دې کې 80% کسان په خپله باندې بغیر د څه علاماتو نه دوی ته احساس هم ونه شي او دوی ته څه تکلیف هم ونه شي، دوی روغ شي. 15% خلک داسې دی چې هغې ته د هسپتال ضرورت وي او 15% خلک داسې دی چې هغې ته د های ډیپنډنسي یونټ ضرورت وي. اور په دې کې احتیاطي تدابیر څه دي؟ هغه دا دي چې مونږ او تاسو د ګڼې ډیزي نه ځان ساتو، بازارونو ته نه ځو. زما به خصوصي درخواستي چې بازارونو نه د خلک منی شي، هسپتالونو نه د خلک منی شي، چې ډیر ضروري مریض نه وي د هغه نه علاوه هسپتال ته مه راځئ. په کلو کې دا جرګې دا مرکې د دې نه منې شئ. لاسونه میلاوېدل قطعا پرېږدوئ، دا د دې نه خورېږي. اور په کورونو کې احتیاط کوئ چې څومره کور کې افراد دي هغو له پکار دي چې څو ځله لاس وینځي چې هغه په صابون سره وینځي. او په کومو کورونو کې خدای مکه چېرته شکمن کیس راځي نو هغې ته بیا مونږ کټ ورکوو، سیفټي کټ، چې هغه کټ به استعمالوي د مریض او د هغه په منځ کې چې دا کنټیکټ نه کیږي. سوشل میډیا مرګرو اور د کورم سوشل میډیا د دوی مونږ بیا شکریا ادا کوو چې دوی ډېر اهم کردار ادا کوو. او زمونږ سټاپ، زمونږ هسپتالونه د عوامو دپاره دي. زمونږ محکمه د سیکرټري هیلث صاحب په هدایاتو مطابق، د ډایرکټر هیلث صاحب د هدایاتو مطابق 24 غنټې به دا اویلیبل وي. تاسو ته پته وي مونږ 24 غنټې اویلیبل یو. زمونږ چوټیانې کینسل دي او زمونږ به موبایل آن وي چې څه ټیم هم ضرورت پیښیږي زمونږ د هیلث سټاف او زمونږ ذمہ داران به ریسپانس کوي. عوامو ته دا درخواست دی چې زمونږ سره کوارډینیشن ساتي، کنټرول روم سره کوارډینیشن ساتي
او څه قسمه افوا پروپاګاندا وي نو دا غیر خوریدونه مخکې زموږ سره رابطه کوي مونږ باغې ته صحیح صورتحال وای او دا غي مطابق به مونږ په شریکه باندې د دې بیماری او د دې وبا خلاف ان شاء الله تعالی اقدامات کوو ډیره مننه ډیره شکریا